سهیل افریدی وزیر اعلی هاوس کې پریس کانفرنس کړی دی او په دغه پریس کانفرنس کې مختلف صحافیانو د سهیل افریدی نه عجیبه سوالات کړي دي. اصل کې سهیل افریدی دا پریس کانفرنس ځکه کولو چې یو څو ورځې مخکې د عمران خان زوی یو ډیر غټ تقریر کړی و په یونایټډ نیشن کې، هغه کې چې د عمران خان زوی کومې خبرې کړې وي، نو سهیل افریدی دغه خبرې په اردو لینګویج کې کلیریفای کولې د پاکستان عوامو ته، د پاکستان میډیا ته، د پی ټی آی کارکنانو ته. ځکه د عمران خان په زوی باندې د پاکستان چې کوم مسلم لیگ نون پارټي د کوم حکومت چې په پاکستان باندې مسلط دی، نو د هغې لیډرشپ د عمران خان په زوی دا الزامات لګوي چې د پاکستان خلاف خبرې کوي، د انټي پاکستان دی، هر هغه خبره کوي چې کومه خبره کوي پاکستان ته نقصان وي. نو هغه ټولې خبرې سهیل افریدی کلیر کول چې د کې پاکستان ته هیڅ نقصان نشته دی او را چې کومې خبرې کړې دي نو د پاکستان د فائدې کړې دي. خبر سهیل افریدی چې کوم پریس کانفرنس کړی دی هغه کې حکومت سوري صحافیانو کومې پوښتنې کړې دي، اوس په هغې باندې خبره کوو. نو سهیل افریدی چې کوم پریس کانفرنس کولو نو هغه ټایم یو صحافي ته دا پوښتنه وکړه چې تاسو احتجاج ولې کوئ، لکه تاسو احتجاج په څه وجه باندې کوئ؟ نو سهیل افریدی ورله ویلي چې احتجاج مونږ حکومت مجبوروي احتجاج دپاره، مونږ دا نه غواړو چې مونږ احتجاج وکړو، خو حکومت مونږ مجبوروي ځکه زمونږ چې کوم ډیمانډونه دي هغه حکومت نشي پوره کولی، نو هغه د هغې دپاره مونږ احتجاج کوو. مونږ دا نه غواړو چې مونږ احتجاج وکړو، خو مونږ حکومت مجبوره کړی. بل صحافیان ورته دا هم وایي چې د احتجاج خو تاسو لیټ کو، یعنی دا خو روانه ګرمي ده، نو په ګرمۍ کې به تاسو احتجاج کوئ. سهیل افریدی ورله وایي چې مونږ احتجاج نه دی لیټ کړی، بلکې که یخني وي او که ګرمي وي زموږ د پی ټی آی کارکنان هر موسم کې احتجاجونه کړي دي. په 2014 کې د عمران خان په کال باندې د اګست په میاشت کې کوم راوته و او عمران خان سره برپور ولاړو. نو دا د عمران خان سره د عوامو محبت ته، د عوام محبت ته داسې دی چې هغه نه یخني ګوري او نه ګرمي ګوري، خو د عمران خان په محبت کې هغه روزي. بل صحافیانو ته دا پوښتنه هم وکړه چې هسې نه ته هم د نور لیډرشپ غوندې عوام اسلام آباد ته راولې او بیا په اسلام آباد کې پرېږدې ته وتښتې. نو سهیل افریدی ورله ووایي چې زما جنازه به د غزې کې وشي، خو زه به د غزې پرې نه دمه، زه به یعنی مړ شم د غزې کې، خو د غزې به زه پرې نه دمه. زه د نور لیډرشپ غوندې نه یم چې زه عوام راولم، زه به ورسره څنګ په څنګ ولاړې ما او عمران خان د رهایی پورې به مونږ دا جدوجهد کوو، مونږ به عمده کوششونه د عمران خان د رهایی دپاره کوو. زمونږ چې کوم پلاننګ دی دا د عمران خان د رهایی دپاره دی، ځکه نه عمران خان سره زمونږ ملاقات کیږي، نه د هغه کیسونه لګي، نه د هغه سنوایا نه کیږي. نو په دې وجه مونږ دا احتجاجونه کوو چې یا خو د هغه کیسونه ولګي او یا د هغه رها کړلی شي، یا د مطلب دا کم پروسس روان دی نو دا د لږ تیزۍ سره وکړلی شي. نو سهیل افریدی صحافیانو ته ډیر دبنګ جوابونه ورکړي دي. سهیل افریدی هم خو په فارم کې دی، مطلب خو کمپلیټلی ریډي دی د پی ټی آی د احتجاج دپاره. نو په دې ویډیو کې د اهم معلوماتو د ویډیو کتلو زیاته مننه.